نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. دا 30 نمبر آیات په دې باندې پرون سنه څه خبرې شوې د خلافت تعریف او دغه شان د خلافت اهمیت او بیا د علماو اقوال مختصر ذکر شوي چې د خلافت فواید څه دي او څومره د اهمیت دی. اوس د دې نواله او تقریبا د 39 آیاته پورې موږ به په دې ځای کې عموما دلته کې د آدم علیه السلام واقعه ذکر ده، بیا چې شیطان کومه نافرماني کړې ده نو هغه ذکر شوی ده، او بیا آدم علیه السلام نه چې کومه اجتهادي غلطي شوې وه د هغې معافي ذکر شوې ده چې الله تعالی په هغه باندې رجوع د رحمت وکړه، او بیا الله تعالی هغه آدم علیه السلام ځمکې ته راولېږه د خلافت دپاره. دلته کې د آدم علیه السلام خلیفه و، د خلیفه دپاره یو څو شرایط دي. یو شرط به دا د خلیفه دپاره چې د سره به علم وي، وعلم آدم الاسماء كلها، د سره به علم وي، پوهه به په ده کې به شرافت پروت وي، او بله دا دی به الله طرف ته رجوع کوي، الله طرف ته به د الله به تابعدار وي، د الله به طرف ته به رجوع کوي، د الله تعالی خبره به مني. اوس خلیفه دپاره څومره شرایط دي نو دلته کې خو یو څو ذکر دي، نور قرآن او د حدیث نه علماو راویستي دي، او بعضې شرایط داسې چې د هغې نه په غیر خلیفه د سره چې شرط پکې نه نو د سره دی خلیفه دی نو، او بعضې د کمال حیثیت لري چې دا نو دا کامل خلیفه دی. د ټول نه اولنی شرط د خلیفه دپاره دا دی چې دی به مسلمان وي. د قرآن کې الله تعالی فرمایي ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، چې الله پاک د کافرانو دپاره په مؤمنانو باندې سلار نه ده ګرځولی، څه مسلط کړي نه دي. نو ټول نه اولنی شرط دا دی چې خلیفه به مسلمان وي، کافر د مسلمانانو خلیفه نشي کېدی. اسلام ولا ټول نه لوی شرط دی. دویم شرط هغه دا دی چې خلیفه به بالغ وي. ځکه قرآن کې الله تعالی فرمایي ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما وارزقوهم. قرآن کې الله تعالی فرمایي چې نابالغه ماشوم دی نو هغه له د هغه مال تار هغه وخته پورې مور کو تر څو پورې چې په هغه کې هغه بلوغ ته نه رسېدلی، ځکه دا خو ماشوم دی نو مال به څه کړي والوځئ ختم به یې کړي. نو دغه شان چې د هغه مال هغه ته نو که خلیفه دی کو ماشوم یا د ولی عهد دی وګرځو او د په میراث کې به چای میلاو شوه، نو څنګه چې ماشوم په ښه او بد باندې نه پوهېږي نو دغه شان به د خلافت سره او د حکومت په ډېر غټ نقصان وکړي، د ملک په ډېر غټ نقصان وشي. دریم شرط د خلیفه دپاره هغه عقل دی چې د به عقل برابري، دته به داسې بیماري نه وي، لیونی به نه وي، پاګل به نه وي، داسې به نه وي چې او په ده کې به تدبر وي. د عقل لپاره چې څومره شرایط دي هغه به په ده کې موجود وي. نو د خلافت لپاره دریم شرط دا چې دا به عقلمن وي. څلورم شرط چې خلیفه به په خپلو فیصلو کې ازادي ورله شرط ده. غلام دا خلیفه نشي جوړېدی، یا د بل په فیصلو باندې دی باچا دی په نوم باندې او فیصلې د بل ځای نه راځي او د بل ځای نه کېږي نو دا خلیفه نشي کېدی. خلیفه هغه چې هغه ازادي په خپلو فیصلو کې د شورا سره مشوره کوي خو نور دی ازادي او بس د پول اختیاري په خپل فیصلو کې دی خود مختار. نو غلام او دغه شان د چا ماتحت
دغه شان د عالمي قوتونو ماتحت دا خلیفه نشي کېدی. پنځم شرط دا دی چې دا به سړی ښځه بنئ. د خلیفه دپاره پنځم شرط چې دا به سړی، ځکه ښځه چې ده د هغې ذمهواریانې ډېرې زیاتې دي، د کور ذمهواریانې، نفسیاتي د هغې داسې ذمهواریانې دي چې هغه بیا د ټول ملک غم دا نشي سرته رسولی. او دغه شان نور هم دلایل دي چې دې ډېرې مسلې نو د هغې د وجې نه دا خلافت نشي سنبالولی. او شپږم شرط علم ولا ضروري دی چې خلیفه دپاره به دی به عالم وي، دته به پوهه وي، دی به سیاسي امورو باندې پوهه وي، دی د ملک او د سلطنت د چلولو په عالمي سیاستو به دی پوهه لري، دته به مکمل پوهه حاصله وي په سیاستو باندې. نو دا ولا بهترین او د ټول نه اهم شرط دا دی چې دته به علم وي. ځکه طالوت علیه السلام چې الله تعالی خلیفه کوو نو بسطة فی العلم والجسم چې الله تعالی دته علم ورکړی، د هغې علم د وجې نه دی خلیفه جوړ کړی. او علم داسې علم چې دی به د ملک په ټولو مسلې مسایل، په مشکلاتو، په ضروریاتو، په دفاع، په هر څه باندې پوهیږي. اوم شرط دی به عادل وي. اوس عادل څه ته ویلی کېږي؟ په عادل دا د انسان یو داسې صفت دی چې دی به د کبایرو صغایرو نه، د نامناسب حرکاتو سکناتو نه، دغه شان د دې صفت په ضمن کې به د په تقوا اخلاقیات به مروت به رښتونوالی به امانت دیانتداري معاشرتي نظام رعایت، دا ټول څیزونه به په دې کې موجود دي. او که دا نه ول نو دی بیا عادل نشي کېدی. نو عادلوالی ولا شرط دی او په دې کې بیا علماو ډېر تفصیل کړی دی. امام رازي رحم الله تر دې پورې ویلي دي چې که فاسق کس شي نو دی به خلیفه نشي کېدی. او دغه شان قاضي عیاض رحمه الله لیکلي دي، دغه شان قرطبي تفسیر قرطبي والا لیکلي دي چې د فاسق خلافت د سره صحیح دی. نو دغه شان ابوبکر جساس رحمه الله لیکلي دي چې د فاسق باچاهت چې دی دا باطل دی او فاسق خلیفه نشي کېدی. نو اووم شرط عادلوالی دی، عدل دی چې په ده کې به صحیح عادلوالی پروت وي. او اتم شرط په خلیفه کې هغه شجاعت او بهادري ده، جرأت په بده کې پروت وي. دی به د جنګونو صلاحیت، د دفاع صلاحیت په بده کې موجود وي او ډیر زیات بهادر به چې د ټول قوم په ده باندې اعتماد وي. او نهم شرط باروع بجسم بسطة فی العلم والجسم، چې داسې جسم به هم داسې نو چې دی به ړونی یا ګونګا به یا کوڼ، نو داسې دایمي مرضونه به په ده کې نه وي. دی به د دایمي مرضونو نه پاکي، جسم به برابري چې د ده هغه هیبت او د هغې نه د خلکو یېره کېږي. نو دا نهم شرط او لسم شرط چې بعضې علماو لیکلی دی، خو دا په دې کې تفصیل دی چې قریشي به، نو قریشي هم کېدی شي او غیر قریشي هم کېدی شي. په دې کې بیا علماو ډېر زیات تفصیل بیان کړی دی چې قریشي ضروري نه دی. قریشونه مراد چې هغه ازادي په خپل فیصلو کې هغه خود مختار او دا شرایط پکې موجود نو دا به خلیفه جوړیږي. اوس د خلافت مقاصد څه دي؟ نو ګوره دې مسلې ته اول دا غوږ کېدی که نه چې دا مونږ مختصر وایو، ځکه مونږ دا خلاصې شروع کړي دي. نو دا ډیر زیات هر یو شرط او هر یو صفت دا ډیر زیات وضاحت لري او په دې باندې ډیر زیات کتابونه لیکلی شوي دي. مونږ صرف مختصر به زو په دې باندې انشاءالله، که بیا مکمل او شنو تفصیل به پې کوو. د خلافت د څه مقصد دپاره راځي؟ نو خلافت یو دا مقصد دی، الله کی زمین پر الله کا نظام. خلافت او حکومت دا به ذات خود مقصود نه دي، بلکې د یو اهم مقصد هغه دا دی چې د الله په ځمکه به د الله نظام راولي، د الله شریعت به نافذ کړي.
او دې ته په دې آیات کې اشاره شو د الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر. چې کله خلافت میلاو شي نو دی به امر بالمعروف، د نهي عن المنکر، د زکات نظام، د صلات نظام دا به دی قایموي. دغه شان اوس د دې د الله په ځمکه باندې د الله هغه نظام قایمول د دې څه مقصد؟ د اقامت دین د شریعت د نافذوالي بیا څو صورتونه دي. یو صورت دا دی، اولنی صورت چې د مسلمانانو عقاید د هغې حفاظت پکې، د مسلمانانو د عقایدو حفاظت پکې چې دې ته ملاوټ داخل نشي او دې ته غلط څیزونه داخل نشي. او بل دا دی چې حفاظت دین د هغې صورت دا دی چې عقاید برابر شي، شبهات، بدعات، باطل نظریات د دې حفاظت پکې، د خپل رعایا او بعدي څیزونه حفاظت کوي چې هغه په دې څیزونو کې ملوث نشي. بل د اقامت دین دویم صورت دا دی چې حاکم وقت باندې دعوت تبلیغ دا به فرض عین دی، به دعوت تبلیغ رسي، یعنی خلکو ته به دین د حق پیغام رسي. نو کوم خلک چې ایمان راوړي هغه صحیح ده، خو چې کوم خلک هغه رکاوټ جوړیږي نو د هغو نه به بیا جزیه اخلي، او که جزیه نه ورکوي نو بیا به د هغو سره جنګ کیږي او دا حق دین ته به دو تسلیمیږي. او بل دا دی د حفاظت دین دریم صورت دا دی چې د اسلام احکام به نافذ شي او حدود او قصاص دا به نافذ کړي. نو اوس حدود او قصاص دا به نافذ کړي نو د دې په ذریعې باندې به خلک د دغې څیزونو نه قلار شي او په ملک کې به بدیانې ختم شي. او دا ځکه ضروري دی حدود او قصاص نفاذ مخکې چې کوم وجوهات هغه به ختم کړی شي او د هغې نه وروسته خلک به د دې حدود او د قصاصو د وجې نه د ګناهونو نه قلار شي، اقامت دین به راشي. او دویم مقصد د خلافت دا دی، یو مقصد خو وشو چې د دین حفاظت، دویم مقصد دا دی چې د دین اسلام په رڼا کې به د دنیا نظام چلولی، یعنی د دنیا د سیاست پکې د دنیا ضروریات، د دنیا چې څومره سیاست سره متعلق خبرې دي، د دنیا نظام چلول، دغه شان ایجادات کول، ریسرچ کول او دغه شان د دنیا سره مقابله کول، خو دا هر څه به دین په رڼا کې، دین ته به یو بنیادي حیثیت حاصلي، د دین په رڼا کې به دا هر څه کېږي. بس دا څیز ولې په دین کې راغلی دی او دا څیز به ولې نه کوې ځکه دا حرام دی. نو دویم مقصد چې دنیا نظام به چلی، هر څه به په دې کې شامل دي، دا ډېر یو غټ مفهوم لري، خو د دین په رڼا کې به چلی. دغه شان دریم مقصد د خلافت دا دی قیام د عدل به راولي او ظلم به ختمي، عدالت به خود مختاره کې، داسې به خود مختاره شي که چا د خلیفه نه غلطي وشي، د هغه د خاندان نه غلطي وشي نو هغه به هم رانیوی کېږي. که عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه چې کله خلیفه شو نو هغه د اول د خپل تروریانو د خپل خاندان نه هغه شروع وکړه او د هغو سره چې څومره د بیت المال ځمکې وي او څومره سرکاري خزانې وي هر څه یې ترې واغوستو په سرکاري خزانه کې کېښودو. نو دریم مقصد د خلافت دا دی چې عدل به قایم او ظلم به ختمه. او څلورم مقصد د خلافت هغه دا دی چې عوام او خواص په عوامو کې به اتفاق راولي، انتشار قوم چې دی هغه به متفق ساتي، هغه به د انتشار نه بچ کړي چې په ملک کې انتشار نه جوړېږي. پنځم مقصد دا دی چې آبادکاري به کوي او تعمیراتي منصوبې دا به جوړه، ځکه خلیفه مقاصد دا هم دي چې دینی حالاتو سره سره د دنیا فکر به هم کوي، ځکه څنګه چې په دې دنیا کې دی ژوند تېروي نو دی به خوړلو څښلو ته محتاج وي، نو که دا څیزونه نه وي نو دی به د دین دپاره څنګه تیاري کوي. دغه شان
لارې، سړکونه، پلونه، اوبه، محکمه د زراعت او محکمه د صنعت او دغه شان څومره ضروریات چې دي، دنیوي تعلیم او جدید تعلیم او ټکنالوژي او ساینس او عمرانیات او څومره شعبې چې دي نو دا به ټول دی قایموي. او دا ولې؟ ابن عابدین شامی رحم الله ښکلې خبره کړله. هغه فرمایي من فروض الکفایة الصناع المحتاج الیها، چې دا فرض کفایه دي چې دی دا څیزونه قایم کړي، دی کارخانې جوړې کړي، دی صنعتونه ولګوي، او د قوم چې څه ته ضروریات دي هر څه مشینري دی ولګوي دی قوم ته. او که دا یې ونه لګوله نو د فرض کفایه مطلب دا دی چې دی ګناهګار شو په دې خبره باندې، دی د ټول قوم ګناهګار دی. دغه شان امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي چې د مسلمانانو یو څیز ته ضرورت دی او هغه دو حاصل نکو نو دا د فرض کفایه په حکم کې دی. یعنی یو څیز ته ضرورت دی، ساینس، ټکنالوژي مثال کې طور پر نو دا لازم دی چې مسلمانان یې زده کړي چې د کافرانو ته محتاج نشي، د هغو د محتاجۍ نه خلاص شي. بس دا مختصر تعارف شو، شرایط او د خلافت مقاصد سنه صدا بیان شو، او نور انشاءالله په دې موضوع باندې چې څومره کتابونه دي هغه تاسو کتلی شئ. اسلامی خلافت حضرت مولانا فضل محمد یوسفزئی صاحب، دا په اردو ژبه کې مولانا ابوالکلام آزاد رحمت الله علیه کتاب مسئله خلافت، او دغه شان په دې باندې ډیر ښه کتابونه لیکلی شوي دي، نو چې په هغه کې یو څو کتابونه دا زموږ د نظر نه خامخا تیر شي. څنګه چې موږ نور علوم او فنون زده کوو نو دغه شان د دې زده کړه او دا لازمي زده کول پکار دي، د دې وخت ډیر زیات ضرورت دی او هم ضرورت دی. واخر دعوانا الحمد